طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المؤمنون. ولقد وخامخ پتحقی سرا ارسلنا لگلیومونگ نوح علیہ السلام الى قومه قوم پلرا فقال پسویل نوح علیہ السلام قوم تویا قوم زما اعبد الله عبادت الله تبارک و تعالی کویا ما لکم نشتد تاسو لرا من اله سو خدای غیره غیر د الله نه دا یو خدای دې تاسو الله افلا تتقون منا فلا تخافون یا تاسو نه یریږئ د عذاب نه دا عبادت د غیر الله پرې دیا قومیان ورته جواب ورکو فقال پسویل الملأ مشرانو الذين اغا مشرانو كفروا چه کفر کړو من قومه د قوم دده یعنی کشرانو ته ویلا ما هذا ند نوح علیہ السلام الا مگر بشر د مثلکم په مثل استاسو باندې استاسو په شانتی بشر دی یرید اراده لري يتفضل دا چې ځان بهتر کی چې ځان در باندې مشر کی علیکم پتا سو باندې اعتراضن بیداویل ولو شاء الله کچر اراده شوی د الله تبارک و تعالی چې مونږ ته رسول را لېږلی لانزله خامخا به نازله والملائکة ملائکه ما سمعنا ندی اوریدلی مونږ بهذا دغه خبرې دا کوم چې نوح علیه السلام کوي دي مشرانو به ویله ما سمعنا ندی اوریدلی مونږ بهذا دغه خبره چې کوم نوح علیه السلام دا توحید مونږ ته بیانوي فی آبائنا پلارانو زمون کی الاولین پخانو کی دا خبر نوی ان هو ندی دا نوح علیہ السلام الا مگر رجل سڑے داسی سڑے چی بهی پدی باندی جنتون جنون لیونتوب دے یا جنتون منا پیریان دی پدی باندی اصل کی جیم نون جن پمانا دا پٹوالی جنون تا جنون ولی ویا دا پا اقل باندی پردر آغلی وی پٹ شوی وی جنت ته جنت ولی ویا دلته جیم نون راغلی دی ځکه چې هغه هم په پاڼو کې په ونو کې پټ دی دا جنت او جن ته جن ولی ویا هغه هم پټ دی کنه جنات پیریان نه دی دا نوح علیه السلام مگر سړی دی وی جن به پدی باندې جنت منا جنون لیونتوب دی فتربصوا پس تاسو انتظار کوئ به پدی نوح علیه السلام باندې حتی حینا یعنی تر یو ټیم پورې یعنی د مرګ ټیم پورې ورته انتظار کویا قال کله چې دی قومي تکذیب وکړو د نوح علیه السلام ته نسبت د دروغ وکړو قال نوح علیه السلام رب زما انصرني مدد وکړي ما سره بما په سبب دا وسه کذبون چې تکذیب کوي دا قوم زما رب کریم فرمای فاوحینا پس وحی وکړه مونږه الیه دی نوح علیہ السلام تا پدی خبر باندې وحی وکړه ان اصنع الفلک دا چې جوړ ک کشته لره باعیننا منا بمنظرنا په منظر زمونږ یا په حفاظت زمونږ یا په مدد زمونږ کشته جوړ کا او وحینا وحی وکړه مونږ ورته وحی وکړه یا امر مو ورته وکړو فاذا پسر کرا جا چراشی عذاب زمونږ امرنا منا عذاب زمونږ امر زمونږ عذاب زمونږ وفارت تنور او خټ کیږي تنور پدې کې مختلف اقوال ذکر شوی دي مخکې په 12 سپاره کې یا مراد تنه د حوابی تنور دی یا مراد تنه مقدس مکه خټ کیږي یا غضب د الله تبارک و تعالی ته اشاره ده وفارت تنور چو خټ کیږي تنور فسلک پس سوارکا فيها پدغه کشته کې من کل دهر یو زوجین جوړه اثنين دو من كل زوجين دهر جوړونه اثنين دو ذکر او انثى مؤنث او مذکر واهلك سور ک پدې کشته کې اهل خپل لرا الا مگر مسور من غسو سبقا چې مخ کې شوی دی عليه القول باغي باندې قولا منهم ددینا چې لوح محفوظ کې داغي شقاوت لیکل شوی دی چې یو بیبي او یو زوی دا مسور وا ولا تخاطبني ما سره خبر مکوا یعنی مراجعه د دعا مکوا دی فی الذین فی نجات الذین پنجات دا کسانو ظلمو چې ظلم کړي د قوم ستانه انهم یقینا دی چې مغرقون د غرق کړي شونه دي
فاذا استويت اذا ركبت کله چې سور شي تو انت تو ومن هغه سوکا په دې کشته کې ما کا چې تاسو د الفلک په کشته باندې سور شي تاسو فقل پستو ويا بیا الحمدلله معنا ټول سنا او صفات هغه چې لایق د شان د الله تبارک وتعالى سره دی لله خاص الله لردي الذي دا الله غزاد دی نجانا چې نجات را کړې موږ لرا من القوم الظالمين د قوم ظالمنا د څه دعا وکړه وقل هو يا ربي رب زما انزل لي كسكي ما د کشتینا منزلا مبارکنا ونزول مبارک سره یعنی د خیر نه ډکا وانت وتچي اله خير المنزلين بهتر کو زون کې ته ان في ذلك يقينا پدې کې لا آیات خامخ دلائل دي دا سچ بیان شو په وحدانیت د بری تعالی باندې چې الله یو دی وان كنا ان مخفف من المثقل کا ضمیر شان مقدره انه كنا يقينا شاندار كنا ومونغا لمبتلينا خامخ ازماین کی دی لرا لمبتلين من لمختبرين خامخ امتحان اغستون کی ومونگ درینا ثم بیا الله وی انشأنا پیدا کړمونګه من بعدهم رست د هلاک د قوم د نوح علی السلام نا قرنا آخرین معنا قرن سپیړې نور یا معنا امتنا نور آخرین نور لکه عادیانا فارسلنا پسول ګولمونګه فيهم پریادانو کی رسولا منهم دلینا چې هود علی السلام نوح علی السلام امر کو دی خلقتا عادیانو ته امر کو ان عبد الله دا چې عبادت د الله تبارک وتعالى کویا مالکم نشته تاسو من اله سوک اله غیره غیر د الله نه فلا تتقون ایا تاسو ځان نه ساتیا د عبادت د غیر الله نه بلکې وساتیا وقال اولا الملأ مشران دري من قومه قوم داود عليه السلام نا الذين كسانوا كفروا چې کفر وکړو کفر کړو وکذبوا نسبت د دروغ کړو بلقاء الاخرت په ملاقات د اخرت کې چې دین انکار کولو د دروغ ګڼل اخرت واطرفناهم ما نعمناهم چې نعمتونه ورکړو موږ دی لره په الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې دی مشران ویل وقال ملو دی مشران ویل ما هذا ند داود علیہ السلام الا مگر بشر دے مثلکم په مثل تاسو داسې بشر دے یاکلوا چې خوراک کوي مما دا غسنه تاکلون چې تاسو خوریا منه داغنا ويشربوا دي اسكي مما دا غسنه تشربون چې تاسو اسکي منه داغینا تاسو په شان دي خوراک څخه کوي دا څنګه پیغمبر دا تاسو په شان دي بشر دے نو اوس هم بعض استهزاء وي دا پیغمبر علی السلام دا زمون په شان دي بشر دي او بشریت نه به انکار نه کوي چې څوک انکار کوي کفر دی خو محمد بشر لا کالبشر محمد بشر دی لا نه پشان ته دغه بشر بل هو کالیاقوت بین الحجر پشان ته د یاقوت ته په منځ د کانو کې دا سمو وای چې زما پشان ته زما پشان دا یو استهزاء ده او بشریت نه چې څوک انکار کوي دا کفر دی ولئن اطعتم خامخا کچره تاسو اطاعت وکړو دی مشرانو بکشرانو تویل بشرن دیو بشر یعنی یهود علیہ السلام یادول مثلکم چې په مثل تاسو دی انکم یقینا تاسو چې ځن په دا وخت کې لخاسرون خامخا ید توانیانو نا استهزان به ویلا ایعدکم وعده کوي تاسو انکم یقینا تاسو چې اذا متتم کله چې تاسو مړشه وکنتم من وصرتم وګرځي تاسو ترابا خورا وعظاما وډوکی انکم یقینا تاسو چې مخرجون استلیشوی بعد قبرون یعنی محیون بعد الموت ژوندۍ کول بشي د مرګ نه بعد نو استهزان به انکار کول دینه دی مشرانو بی دینانو بکشرانو تویلا هیهات منا بعید لری والده لما لام زائد ده ما دا غسنه توعدون چې تاسو را وعده کولې شي دا ډیره لری خبره ده یعنی مرګ نه بعد ژوندۍ کېدل نشته سبیل ان هي نه دا ژوند زمونږه الا مگر حیاتنا الدنیا ژوند دنیوي ده زمونږ صرف نموت و نحیا مړ کېږو ژوندۍ کېږو داسې سلسله روانه ده د زماني گردش ده
یا بعضې وایي دې کې تقدیم او تاخیر دی. نحیا و نموتو ژوندي کېږو بس بیا مړ کېږو، نور سم نشته، بس دا زمانه داسې چلیږي. دا سړی او ښځه یو ځای شي وي پیدایش وشي او بس مړ شي ښه شي، هېڅ هم نشته. وما نحنو نه یو مونږ دي به ویل بمبعوثینا بیا پورته کړی شوي دوباره په ورځ قیامت کې د قیامت نه انکار کولو. ان هو نه دی داود علیه السلام الا مگر رجل سړی د افترا چې ځان نه جوړیا علی الله په الله باندې کذبا دروغ لره. وما نحنو نه یو مونږ له د نوح علیه السلام د هود علیه السلام لره بمؤمنین یقین لرونکي. قال کله چې تکذیب د هود علیه السلام وشو قال نو ویل هود علیه السلام رب رب زما انصرني مدد وکړي ما سره بما په سبب دا غسه کذبون چې تکذیب کوي زما. قال نو ویل بری تعالی عما قلیل عما کې د عن ما زائد ده عن قلیل لږ وخت نه بعد لا يصبحن الى يصيرن خامخابو ګرځيږي دا قوم ستا نادمین معنا خپیمانتیا کوونکي علی کفرهما په کفر خپل باندې لږ وخت بعد. فاخذتهم پس ونیولو دی لره الصیحة یو سخت آواز جبریل علیه السلام په سخت آواز وکړو بالحق پر اشتیا سره ټول مړه شو. فجعلناهم پس وګرځول مونږ دی لره د قوم د هود علیه السلام لره وروسته د هلاکت نه غثاء منه که غثاء السیل په شان د خشاک د سیلاب. سیلاب چې خشاک وروړي اګن سیټ سیټ ته لرې کي هغه شانتې وګرځېدل. نو رب کریم فرمایي فبعدا پس لرې والی د رحمت د اعلانه دی للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمه. دین بعد ثم بیا انشأنا پیدا کړه مونږ الله ویا من بعدهم رست د هلاکت د قوم د هود علیه السلام نه قرونا قرننا یعنی پیړې امتونه اقواما قومونه آخرین نورا قوم د لوط علیه السلام بیا راغې قوم د شعیب علیه السلام وغیره. رب کریم فرمائے ما تسبقون مخکی کیږي من امت من زائد ده یو امت اجلها د نیټې خپلنه یعنی وقت هلاکها وقت هلاکت خپلنا وما يستأخرون وما يتأخرون وما يتأخرون او نرست کیږي عن وقت هلاکهم د وقت هلاکت خپلنا نه مخکی کیږي او نه رست کیږي د سترګو پر افسر نه مخکی کیږي او نه رست کیږي چې کله ټیم پوره بس راځي. ثم بارسلنا ولګل مونږه رسولنا پیغمبران زمونږه تترن منا پی در پی پر لپسې کلما هر کله جا چرا بغه امتن یو ډلې لره رسولها رسولا کذبوه تکذیب بکولو هغې ډلې هود دې رسوله فاتبعنا پس ورپسې به کومونږه یعنی هلاکت د دي بعضهم بعضې د دې نه بعضن بعضې نورو پسې یعنی بعضې به مو بعضې پسې هلاک کړله. وجعلناهم وبګرځول مونږ دې لره یعنی هلاکت د دې لره احادیث معنا واقعات قصې د عبرته. فبعدا پس لرې والی دی لقوم د پاره د قوم کوم یو قوم لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. ثم بیا ارسلنا ولېږلو مونږ موسی علیه السلام واخاه او ورور د هارون علیه السلام بآیاتنا په معجزاتو زمونږ 9 معجزې یا ید بیضا و یا امسا مراد ترې دا دی وسلطان او په دلایل سره مبین ښکارا چاته مولګلو الی فرعون لرا وملئه او ډلې د دې لرا فاستكبروا پس دې تکبر کو درولو د ایمان نه وکانو دې قوم یو داسې قوم عالین منا متکبرین کبر کوونکی. فقالوا پس ویل قومیان او فرعون ویل انؤمنو استفهام للانکار دی آیا ایمان راوړو مونږ لبشرین د پاره د دو بشرو چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دی یعنی مطلب داو بلکې نه راوړو استفهام للانکار دی تاسې بشر چې مثلنا په مثل زمونږ دی. وقومهما او حال دا دی قوم د دې دواړو چې کوم دی لنا مونږ لره عابدونه یعنی مطیعونه اطاعت کوونکي دي خدمت کوونکي دي. عابدون دلته په معنا د مطیعونه چې خدمت کوونکي دي یعنی زمون غلامان دي. فکذبوهما پس دی دوانو تکذیب وکړو پس دی تکذیب وکړو فرعون او قومیانو هما د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام. فکانو فصاروا پس وګرځیدل دي من المهلکین د هلاک کړي شویونه بالغرق په غرق سره.